بسم الله الرحمن الرحیم. قلب الاحمق فی فیه ولسان العاقل فی قلبه. قلب الاحمق دا احمق انسان زلو، فی فیه دا دی احمق انسان پخلی کی، ولسان العاقل او دا عاقل انسان جبا، فی قلبه دا دی عاقل انسان پزل کی. پدی سبق کې د احمق او د عاقل انسان په منځ کې فرق کولې دي، او دی ویلي دي چې د احمق انسان زړه دا د احمق انسان خولې سره نږدې وي. د دې مطلب دا دی چې په خوله کې ژبه ده او د ژبې نه هر قسمه خبره ظاهریږي. نو د احمق انسان زړه چې دی چې هغه د رازونو مرکزي، هغه خولې سره نږدې دی. مطلب دا چې هر قسمه راز د هغه نه ظاهریږي، یو خبره نشي محفوظ کولی. او د عاقل انسان جبه دا د پزله کی، د دې مطلب دا دی چې عاقل انسان عام خبرم کوي، نو په هغه کې اول سوچ او فکر کوي چې کومه خبره د محفوظ کولو ده او کومه خبره د کولو ده. نو د دې نه بعد عاقل انسان ته هیڅ قسمه پریشانی نی. نو دا د احمق او د عاقل انسان په منځ کې فرق دی. قلب الاحمق فی فیه ولسان العاقل فی قلبه. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې قلبون دا واحد دی، جمع قلوبون راځي، معنی د زړه. الاحمق دا واحد دی او د دې جمع حمقاء راځي، معنی د بیوقوف انسان کمقل انسان. لسان واحد دی، جمع السنتون راځي، معنی د جبا. عاقلون واحد دی، جمع عقلاء راضی، معنی دا عقلمن انسان. قلب الاحمق فی فیه ولسان العاقل فی قلبه. د دې ترکیب داسې دی چې قلب مضاف، الاحمق مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا. فی حرف جار، فیه کی فی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د فی حرف جار د پاره. جار سره د مجرور نه متعلق شو ثابتون اسم فاعل پوری. ثابتون اسم فاعل پدی کی هو ضمیر هغه د دی فاعل. اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه د شبه جمله خبر شو د مبتدا د پاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف علیه. و حرف عطف، لسان مضاف، العاقل مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا. فی حرف جار، قلبی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف سره د مضاف الیہ نه دا مجرور شو د فی حرف جار د پاره. جار سره د مجرور نه متعلق شو ثابتون اسم فاعل پوری. ثابتون اسم فاعل پدی کی هو ضمیر هغه د دی فاعل. اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه د شبه جمله خبر شو د مبتدا د پاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف، معطوف علیه سره د معطوف نه دا جمله معطوفه شو.